علیکم. نن ویډیو به زمونږه ایکسل کې او خاص کر په پیوټ ټیبل کې د سلایسرز یوز باره کې وي چې سلایسرز په ایکسل یا پیوټ ټیبل کې ولې استعمالیږي او د دې استعمال یا فواید څه دي او دا به موږ څنګه استعمالو په دې باره کې به ډسکشن کیږي. نو راځئ چې د ایکسرسایز ابتدا وکړو یا ایکسرسایز اوپن کړو یا ایکسرسایز سٹارټ کړو. نو دا زمونږ څنګه چې ما مخکې تیر شوي ویډیو کې یو سیل رپورټ جوړ کړو، یو سیل ډیټا وه، په دې باندې بیا موږ پیوټ ټیبل جوړ کړو چې د هغې سمري داسې جوړه شوې او ما تاسو ته ویلي مو چې نیکسټ به زه د دې پیوټ چې کوم نیکسټ سیشن دی سلایسرز هغې باره کې به خبرې کوم. نو راځئ چې د دې دغه وکړئ، دا سلایسرز په دې کې څنګه استعمالیږي او دا څه ته وایي. نو شروعات په بیا د دې سمپل ډیټا نه وکړو او دې کې به یو پیوټ ټیبل دوباره جوړ کړو چې ستاسو هغه تیر شوي ویډیو چې یا چا نه کتلي یا نوي یوزر دي بیګنرز دي هغوی څه نه څه زده هم کړي او ډېر ډیټیل کې به په دې کې نه ځو چې پیوټ ټیبل څنګه جوړېږي، خو یو سمپل پیوټ ټیبل به جوړ کړو او زیات بحث په سلایسرز باندې وکړو چې سلایسر استعمال څنګه کېږي. نو بسم الله به وکړو. د ټولو نه مخکې به د سلایسرز تعارف یا ډیفینیشن به یې دا وکړو چې سلایسرز په ایکسل پیوټ ټیبل کې یو کنوینیټ وی ده د فلټرو، چې فلټر یو اسانه طریقه باندې څنګه لګي او ډېر په ښه انداز سره فلټر څنګه لګولی شي، څنګه چې دا فلټر لګېدلي دي په دې کې مختلف دغه راځي که نه، لکه دا د سیل پرسن شو، دا ایټم وایز شو، داسې دا نور ډیټ وایز او منت وایز دا فلټر دي. نو دا فلټر بټنز دي چې څنګه په دې کې استعمالیږي. نو دغه شان سلایسرز هم د دې فلټر یو قسم دی، خو دا یو ډېر ښکلې طریقې سره خاص کر په ډیشبورډونو کې یا یو کنوینیټ وی سره او خپل کار کوي او ډیټا فلټر کوي. نو دا ستاسو پیوټ ټیبل ډیټا د فلټر کولو لپاره استعمالیږي. تاسو به په دې باندې مزید چې زه کله دا ایکسرسایز تاسو ته وکړم او تاسو به مخکې دا سلایسرز جوړ کړم، تاسو به نور هم مزید پوه شئ چې سلایسرز په پیوټ ټیبل کې څه لپاره استعمالیږي او د دې فنکشن څه. خو د ټول نه آسان جواب د دې دا دی چې دا د فلټر یو کنوینیټ وی ده چې دا څنګه چې موږ عام فلټر یوز کوو، نو پیوټ ټیبل کې دا د فلټر ډیټا فلټر کولو یو طریقه ده یا یو ښکلی انداز دی چې په دې باندې موږ ډیټا فلټر کوو. سٹارټ په والو او اول به یو سمپل پیوټ ټیبل جوړ کړو. نو دا تاسو ته څنګه چې مخامخ تاسو ډیټا ښکاري، دا ډیټ وایز یو سیل رپورټ دی چې په دې کې سیل ډیټ دی او دا بیا منت دی 1 2 3 کې منت لکه جنوري فروری، بیا پروډکټ نیم دی، بیا ریجن دی او بیا سیل پرسن دی چې چا څومره سیل کړی دی، دغه شان دا نور ډیټیل دی. نو زه به یو سمپل پیوټ ټیبل جوړ کړم. دلته چې کم پیوټ ټیبل دی دا به زه هایډ کړم چې یاره دا څه کنفیوژن نه پیدا کوي. دا ما هایډ کړو. دا زه څنګه چې ما تاسو ته مخکې ویلو په تیر شوي ویډیو کې چې تاسو کله پیوټ ټیبل جوړوئ نو تاسو به چې کم ډیټا وي په دې کې به اول دا وګورئ چې په دې کې چاته بلینک رو نه وي یا بلینک کالم نه وي، ځکه چې هغې سره ډیټا بیا یا بلینک لیکلو کې راځي یا هغه د هغې کلکولیشن یا د هغې سم اپ یا د هغې کاونټ او د هغې هر څه بیا نه کېږي، کلکولیشن یا سمري بیا صحیح نه راځي. نو اول به خپله ډیټا چیک کوئ چې یاره په دې کې څه بلینک سیلز خو نشته، چې هغه ټیک کوئ. نو بیا هم په دې ډیټا په دې څنګه چې تاسو ته مخامخ ښکاري په دې ایچ پورې دا کالمز چې کوم دي دې ډیټا کې یو ځای کې تاسو کلیک کوئ نو بیا تاسو انسرټ ته ځئ. که تاسو خالي ځای کې کلیک وکړئ نو بیا هغه پیوټ ټیبل اټومیټیک نه راځي. نو دا احتیاط به کوئ، ما دلته کلیک کړو یا دلته کلیک کړو یا دلته کلیک کړو، دې نه پس چې زه انسرټ ته لاړم، نو چې انسرټ ته زه لاړم نو ډایرکټ مې ما پیوټ ټیبل کلیک کړو او په دې کې ډایرکټ پس نیو ورکینګ شیټ ته لاړم. اوس دلته زما صرف سمپل ډیټا پکار ده چې سمپل ډیټا په دې کې دا ده چې په فار ایگزامپل زه ما د پروډکټ نیم پکار دی
او بیا د دې چې څومره یونټ سیل شوي دي هغه پکار دي. نو دا ما ته راغلی، خو په دې کې صرف دا ده چې ما ته دلته بره ښیي چې زه به دا دغه ترې لرکړم، دا ګریډ لاینز ترې لرکړم چې دا ما ته کلیر راځي. دا اوس ما ته بره سمه په یونټ سولډ ښیي او دا رو لیبلز ښیي. نو چې د دې زه د دې دا سټایل یا لږ چینج کړم، د ډیزاین ته به لاړ شم او راپورټ لی آوټ کې به زه آوټلاین سلیکټ کړم. نو بیا دلته اوس ما ته د دې دا نوم چې کوم دی داسې ټیک شو. دا پروډکټ نیم ما ته ښیي کوم چې هیډینګ په ډیټا کې دی، او د دې سره دوی د یونټ سولډ چې کم کړي د هغې سم کړی دی، د دې کلکولیشن یې سم کې کړی دی. نو هغه ټول یې ایډ کړي دي، نو دا ترې راغلي دي. دی ما ته کلیر کړو کې وښودو چې یاره دا مونږ داسې کړي دي. اوس په مخکې سټپ کې راشو د سلایسر باره کې چې سلایسر په دې کې څنګه یوز کېږي. د سلایسر باره کې به زه لاړ شم، دلته به زه کلیک کړم، ځکه ما تاسو ته په بل ویډیو کې مې وویل چې دلته زه په دې پیوټ ټیبل کې دننه کلیک کړم نو دا دوه آپشن ما ته اوپن شي. خو چې بار زه عام ایکسل شیټ کې زه کلیک کړم نو هغه دوه آپشن زما نه هایډ شي. زه به دلته په دې کې کلیک کړم نو ما ته به د پیوټ ټیبل انالایز دا کم منیو بار راغلی دا به راشي. دا به کلیک کړم او په دې کې به دا دوه آپشن دي، یو سلایسر دی یو ټایم لاین دی. نو موږ د سلایسر باره کې دا ویډیو جوړو، نو انسرټ سلایسر ته به لاړ شم. چې دا زه کلیک کړم نو دلته به ما ته یو سمال وینډو پاپ اپ شي او په دې کې هم هغه هیډینګز دي چې کوم په دې ډیټا کې مونږه بره دا کالم هیډینګز ورکړو، هغه ټول کالمز راغلل چې کوم په دې ډیټا کې دي. دا اوس ما ته وایي چې بی ته د سلایسر د څه باره کې جوړی. نو زه به فلحال په دې کې دا ریجن نیم سلیکټ کړم او اوکې وکړم. دا وګورئ چې سلایسر دا سلایسر چې کوم دی دا موږ جوړ کړو او په دې کې چې زه کم دی کې کلیک کوم او فرض کا دا سمري جوړه شوې ده، د دې دا ډیزایننګ به زه هسې چینج کړم نو تاسو ته پته مو لګي چې ډیزاین به څنګه چینج کېږي. فار ایګزامپل دلته زه راغلم او دا د دې دا ډیزاین به زه لږ د دې نه چینج کړم چې ما ته لږ د دې کلر د دې نه چینج کېږي او داسې به د دې هم ډیزاین چینج کېږي. سلایسر ته به لاړ شم او داسې چینجز به په دې کې وکړم. دا اوس نور ویزیبیلیټي د دې ښکلې راغله. اوس په دې کې چې لکه زه اوس فلټر کول غواړم، لکه ما ایسټ ریجن کې کم پروډکټ لري دی او څومره سوړ شوي، نو سمپل دا ایسټ به زه کلیک کړم او د ایسټ ریجن هغه کم سمري دا ما ته دلته په یو کلیک باندې راغله. دغه شان نارت، دغه شان ساوت یا ویسټ چې کم زه کلیک کوم نو ما ته دلته فلټر کېږي او د هغې سمري ما ته مخې ته راځي یا ما ته هغه شو کېږي. دا زه دواړه دوم د یو په ځای دوم زه سلیکټ کولی شم. هغه څنګه چې دا به زه کلیک کړم او فرض کړه نارت او ساوت دغه کوم دا ما کلیک ساتلی دا هولډ شوی دی. نو اوس د دې دواړو چې دا کم هایلایټ دي د دې سمري ما ته وښوده. دغه شان چې دا زه صرف یو کلیک کوم نو دا به دوباره کلیک یا دا فلټر زه ختموم دا به اورال ټول ما ته ښیي. نو دا هم د دې آپشن تاسو نوټ کړئ ځان سره چې دا تاسو د یو په ځای دوه ریجن سلیکټ کوئ یا دوه ایټم سلیکټ کوئ. نو به تاسو دلته اول کلیک وکړئ چې دا کله آن شي دا بټن، نو تاسو به یو یا دوه سلیکشن کوئ. دا اوس آن آف کېږي. نو دا د دې د فلټر یو طریقه شوه. دا یو سلایسر جوړ شو. ښه اوس په یو بله طریقه باندې یو سلایسر جوړ کړو، هغه به زموږ سیکنډ سلایسر وي. فار ایګزامپل دا زه به د دې د فلټر ټول ختم کړم، زه به لاړ شم بیا واپس دلته به کلیک کړم او په دې آپشن کې به زه فار ایګزامپل ریجن وایز سلایسر خو راغلی دی، زه به سیل پرسن وایز سلایسر جوړ کړم. نو زه به دلته سمپل دی د پاسه کلیک کوم به نه رایټ کلیک به کړم او چې رایټ کلیک کړم نو زه به دلته ایډ سلایسر باندې کلیک کړم. دا به ایز ا سیل پرسن حساب سره سلایسر راشي. دا اصل کې دویمه طریقه ده چې سلایسر به څنګه جوړوي. پهله طریقه خو ما تاسو ته وښوده چې هغه د دې ځای نه
سلایسر کیږي او دویمه طریقه ما تاسو ته وښوده چې د دې د فیلډ سیټینګ ته به لاړ شئ چې کم چې د دې هیډینګز دي دې کې چې په څه باندې تاسو سلایسر جوړوئ نو په هغې هغه به کلیک کوئ نه، په هغې به صرف خپل ماوس دا وبوځئ او رایټ کلیک پکې او دا سلایسر به راشي. د دې کلر زه چینج کوم نو زه بس دا کلیک کوم سلایسر ته به لاړ شم او دې له به دا کلر ورکړم. صحیح شو. نو دا د دې سیکنډ سلایسر جوړ شو. اوس چې څنګه دې څنګه کار وکړو داسې دا به هم کار کوي څنګه چې په دې ایسټ کې ما سلیکټ کړو نو دغه شان په دې کې په دې ایسټ کې افتخار څومره سیل کړی دی یا پکې مختیار څومره سیل کړی یا په ساوت کې یا دا ټول زه دې نه به فلټر کړی ختم کړم او صرف دې ته به راشم دې نه هم ختم کړم. نو اوس چې زه دلته زه سلیکشن کوم نو ما ته به د دې سیلمین حساب سره ډیټا سمرایز کیږي. لکه دا امیر شو نو دلته ما ته په دې کې هم چینجز راځي. فار ایگزامپل افتخار دی یا کامران دی نو اوس وګورئ د مختیار په نارت کې سیل نه دی کړی، نارت ریجن کې نو هغه هایډ شوی دی او دا نور اکټیو دی او د هغې ډیټیل دا دی. نو دغه شان دا دواړه یو بل سره لینک کي دا یو ګروپ په شکل کې کار کوي. لکه دا درې دا فیوریټ ټیبل او سلایسر 1 او 2 دا یو بل سره لینک دي. چې په دې کې زه څه فلټر لګوم د هغې حساب سره به دا هم چینج کېږي دا هم چینج کېږي. صحیح شو. نو دا دویمه طریقه شوه د سلایسر باره کې چې سلایسر څنګه جوړېږي. اوس په لاړ شو د په دې سلایسر کې یو بل ټاپک ته. اوس څنګه چې تاسو وکتل چې دوه سلایسر ما جوړ کړي دغه شان ملټیپل نور سلایسر هم جوړېږي او د هغې حساب سره د یو پیوټ ټیبل کې چینجز کیږي. نو فار ایگزامپل زه دا ډیلیټ کړم جسټ کلیک پې کوم او ډیلیټ کی به پریس کړم زه یو بل دویم پیوټ ټیبل جوړ کړم. نو سپوز زه راشم او یا دا کلیک کړم یا دلته ډیټا ته راشم دلته کلیک کړم انسرټ کړم او ټیبل کړم او بیا ایگزسټینګ ورکشیټ ته لاړ شم او په دې کې دا ځای سلیکټ کړم او دغه شان اوکې پیوټ دا پیوټ 1 دی دا پیوټ 2 دی او په دې کې هم دغه حساب سره زه ریجن سلیکټ کړم او د ریجن یا ریجن پروډکټ نیم سلیکټ کړم ریجن سلیکټ کړم د ریجن حساب سره یونټ سولډ سلیکټ کړم. دا زموږ دویم پیوټ ټیبل جوړ شو. ښه او دلته به بیا راشم او د دې ریپورټ لیاوټ ته به لاړ شم او شو ان آوټلاین پام نو ما ته به دا د دې دا هیډینګ به ما ته اوکې شي. اوس سپوز په دې کې زه یو دا ټیبل 1 شو دا ټیبل 2 شو د دې کې زه یو بل سلایسر جوړ کړم دلته به راشم او په دې کې به زه سیل پرسن رایټ کلیک کړم او سلایسر به جوړ کړم. نو دا ټیبل 1 شو دا ټیبل 2 شو. اوس څنګه چې تاسو وکتل چې دا دوه ټیبلې جوړې شوې فیوریټ ټیبلې او دوه سلایسر شو. دا سلایسر د دې حساب سره کار کوي او دا سلایسر په دې ټیبل باندې کار کوي دواړه به فلټر آوټ. اوس زه غواړم چې یاره دا دوه ټیبل یا دا دوه سلایسر چې کوم دي دا یو بل سره کنیکشن وکړي دا یو بل سره کنیکټ شي او چې دې کې زه څه چینجز کوم چې په دې مې پلی کېږي او یا دې کې چینجز کېږي چې په دې پلی کېږي. او د هغې اسانه طریقه دا ده چې زه به دا رایټ کلیک کړم او دلته به راشم رپورټ کنیکشنز ته. یو طریقه دا ده. بس په دې کې یو ټیبل خو ما هایډ کړی خو دا دوه ټیبلې دي ټیبل 1 او ټیبل 2 دا به سلیکټ کړم او اوکې به کړم. دغه شان دا به هم وګورم او د دې طریقه څنګه چې دا د رایټ کلیک باندې کنیکشن ته د دې رپورټ کنیکشن ته پلی شي
او یا چې دا زه کلیک کوم د سلایسر دلته هم کېدی شي. نو دا دواړه به هم سره کوم. نو دا مطلب دا دې سره کنیکټ شو او دا د دې سره کنیکټ شو. نو اوس ګورو چې په دې کې څه چینجز راځي. دا وګورئ جی دلته هم چینج کېږي، دلته هم چینج کېږي. او چې دا زه صرف ایسټ کې وارم نو وګوره دلته دواړو کې دلته هم پې پلی کېږي، دلته پې پلی کېږي. او مطلب دا شو چې دا دواړه کنیکټ شو او دا تاسو دواړه کنیکټ کولی هم شي. لکه لارج ډیټا مطلب دا بل ټیبل دی، په دې کې بعضې نیم څیزونه داسې دي چې کامن دي. داسې دا یو بل ټیبل دی تاسو جوړ کړی، په خپل حساب سره انالیسس د دې کړي، خو د دې بعضې نیم څیزونه کامن دي. نو کامن څیزونو باندې به تاسو سلایسرز جوړ کړئ او د دې کنیکشن به وکړئ. نو آیا هغه ډیټا سیم یو ډیټا کې راځي یا ډیټا بیس راځي یا ډیفرنٹ ډیټا بیس یا خو چې د هغې رپورټس کې کامن سیزي لکه ریجن نیم شو یا سیل پرسن پکې کامن شو یا د دې د ایټم وایس شو، خو چې کامن یې دواړو کې څه چینجز نه وي نو هغه بیا تاسو د هغې کنیکشن کولی شئ. خو د دې ښه طریقه دا ده چې فرض که دا انالیسس ما یو طریقه باندې کړي دي، هم د دې ډیټا نه ما وباسلي او داسې دا انالیسس ما هم دغې نه ډیټا یو بل ټیبل جوړ کړی، په دې دواړو کې زه فلټر لګوم او زه غواړم چې یاره په دې دواړو فلټر یې په دې کې کار کوي، نو د دې حساب سره به د دې کنیکشن کېږي. ښه اوس په دې کې یو بل آپشن دی چې فار ایګزامپل زه یو بل سلایسر جوړ کړم، هغه د پروډکټ نیم باره کې یا منت یا ډیټ وایز یو به جوړ کړو. هغه منت وایز به دلته به کلیک کړم سلایسر او دا سلایسر دا درې واړه سلایسر زه یو ځای ته فار ایګزامپل راولم. دا به زه ډیلیټ کړم. سپوز دا ما یو ځای ته راوستل، د دې دا کلر به زه لږ چینج کړم. اوس که تاسو وکتل دې کې دا تقریبا یو شان لاین نه دي او د دې هاریزنټل سپیس چې په دې کې کم دی په درې واړو سلایسرز کې دا هم الاین نه دی. نو زه به څه وکړم، دا به زه درې واړه سلیکټ کړم، جست کنټرول کی به پریس کړم او دا به کلیک کړم. دا ما درې واړه سلیکټ کړل، سلایسر آپشن ته به لاړ شم او دا به الاین کړم. الاین به یې څنګه کړم، دا به زه ټاپ الاین شو، دا وګوره ټول یو شان شو. اوس د دې دا خو الاین مې کړل، خو د دې هاریزنټل ډسټریبیوشن به مو زه ایکول وکړم، دا ایکول شو. دغه شیان په دې کې دا نور آپشن دي، ورټیکلي ته هم دا سیټ کولی شي، الاین میډل ته کولی شي، باټم ته کولی شي، څنګه په دې کې دي دغه شیان په دې کې تاسو فار ایګزامپل دا یو سلایسر چې کوم دی بل ځای کې هسې هم ځای کې دا د یو بل د پاسې داسې او په دې کې تاسو چینجز راولئ یا د یو بل باره کوئ ښکته کوئ، نو داسې به هم دغه سلایسر ته به لاړ شم او برینګ فارورډ ته به لاړ شم، دا به مخکې راغلی، دا بیک لاړو یا دا مخکې کول غواړم، دا ټولو مخکې راغلی. دغه شان دا آپشن هم استعمالیږي، خو دا موږ اکثر ډیشبورډ کې استعمالو. دغه شان د دې هایټ د دې ویټ، لکه زه به یو مثال درکړم، د دې دا ویټ به څنګه هغه کوو، اول به دا ټول داسې یو ځای ته راولو، کنټرول کی به پریس کړو، صحیح شو، او سلایسر ته لاړم او دا ټاپ مې ورته ایکول کړو، بیا یې لاین مې کړو هاریزنټلي. اوس سپوز دا یو سلایسر چې کوم دی دا یو دا زه داسې هاریزنټلي خو دا ما ټیک کړو، خو چې دا کیز ما سره
یو شان راشي. نو زه بس وکړم دی صرف دا ما سلیکټ کړو، سلایسر ته لاړو، د دې دا ویټ په زو لږ چینج کړم. دا د دې ویټ په دې چینج کېږي، هایټ په دې چینج کېږي، خو په دې کې دا صرف ما ته یو کالم کې ښیي. نو که فرض کړه دا د 2 کالم کې کم، نو وګوره 2 کې راغلی، 3 کې کم، 3 کالمو کې راغلی. داسې کالم وایز هم ځان ته دا ټیک کولی شم. خو دې 12 میاشتې دی، زه به فلحال داسې حساب سره وساتم. او د دې ویټ هم دغه سلایسر ته ولاړ شو، مونږ یې سیټ کولی شو. ویټ هم سیټ کولی شي، هایټ هم سیټ کولی شي. دا منت وایز دا یو قسم نه جوړ شو. بس په فار ایگزامپل په دې کې زه څه ګورم، ما چې کلیک کوم دا منت وایز ما ته دې سیل راځي. زه فرض کړه دا دې سره کنیکټ کول غواړم، نو دې باندې به رایټ کلیک کوم، کنیکشن به د دې وکړم. بس په دې کې دا دې سره به زه همدغه شان هغې باندې به کلیک کړم، په دې به کلیک کړم او ریپورټ کنیکشن به وکړم. دا خو مخکې نه دی. ښه، اوس ګوره چې دلته زه منت 1 کوم، دا راغلی، دا هم ورسره چینج شو، دا هم ورسره چینج شو، دا هم چینج شو. دغه شان ملټیپل حساب سره څنګه چې مونږ ګورو، اکثر ډیشبورډو کې داسې یو آپشن جوړ شوی، نو هغه ډېر ښکلی هم ښکاري او هغه اټریکټیو وي. هغه چې مونږ ګورو نو مونږ وایو چې یاره دا په دې کې به څومره فارمولې استعمال شوي، دا به څنګه حساب وي، دا به څنګه جوړ شوي. نو هغه اصل کې بیسیکلي دا سلایسر دي، او سلایسر حساب سره فلټر کېږي، او ډیټا چې کوم وي دا سمپل ډیټا وي، خو دا یې په ډېر ښکلي انداز سره فلټر کوي یا پیش کوي، نو ځکه دا ښکلی ښکاري. نو زه امید لرم چې تاسو په دې نه څه نه څه زده کړه کړې وي. څنګه چې ما فیورټ ټیبل باره کې ویډیو جوړه کړې وه، دغه شان ما د سلایسر باره کې هم دا ویډیو جوړه کړه، او کوشش مې وکړو چې تاسو په دې باندې د دې نه څه نه څه زده کړه وکړئ، تاسو پوه شئ په دې باندې. نو ریکویسټ مې دا دی چې که ویډیو مو خوښه شوې وي، لایک پکې ضرور ورکړئ، او که چینل هم سبسکرایب کړی نه نو سبسکرایب یې کړئ. او بیا هم چې ستاسو کوېسچن یا د دې نه علاوه په ایکسل حساب سره په څه باندې نه پوهېږئ، یا مایکروسافټ ورډ کې په څه باندې نه پوهېږئ، دغه شان نور لکه ایم ایس آفیس کې څه قسم کوېسچن وي، نو مانه کولی شئ، هغې کمنټس کې راتلی شئ. زه به کوشش کوم په هغې به زه ویډیو جوړه کړم، او پښتو لینګویج کې ځکه جوړوم چې زه وایم چې زیاتر د پښتنو کې د دې سکلز ډېر زیات کمی دی، او اردو او انګلیش کې خو ډېر زیات ویډیوز دي، او یوټیوب ډک دی. خو لکه پښتو په خپل مدر لینګویج کې چې ما یې چې اول په دې کې دا کار وکړم، او خپل دا سکل چې کوم دی دا تاسو ته پیش کړم، او یو کوشش وکړم چې د دې نه تاسو څه نه څه لرن کړئ. نو فلحال دې ویډیو کې دا و، او انشاءالله نور ویډیوګانې به جوړېږي، دې نه به ښکلې جوړېږي. محنت به زما وي او زده کړه به ستا وي انشاءالله. فی امان الله.